الله تبارک وتعالی به د تمام ګناونه معاف کی اگر چې د سمندر د زګم نیولی نه وي. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د ګناونه کو د تمام دنیا د ونو د پاڼو نیولی نه وي الله به ورلغه معاف کی. دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د ګناونه کو د دنیا د ورځو موافق وي الله تبارک وتعالی به ورله دا معاف کی. او سلورم نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو زیات کو ریګستان چای کی شګ ډېری زیات وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای کو د ګناونه د دغه ریګستان کې چې څومره شګ دي او پاغه کې څومره دانی دي داغه شګو چې څومره ذرات دي کو د دې انسان ګناونه داغه موافق شوم بور الله تبارک وتعالی دا معاف کی. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای کم انسان چې د ودکیدو نه مخکې دا دعا وای استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. اسانه دعا ده بالکل اسانه. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای دا دعا چې چا د ودکیدو نه مخکې وای لکنه الله تبارک وتعالی به د تمام ګناونه معاف کی اگر چې د سمندر د زګم نیولی نه وي. د سمندر د زګم نه د ګناونه دی الله تبارک وتعالی به ورله هغه ګناونه سکی معاف کی. یو دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د ګناونه کو د تمام دنیا د ونو د پاڼو نیولی نه وي الله به ورله معاف کی. د دنیا کې څومره ونی دي څومره ونی دي او دې کې چې څومره فانی دي فانی د یو انسان ګناونه د دې په مقدار شي حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی به ورله دا هم سکی معاف کی. دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د ګناونه کو د دنیا د ورځو موافق وي الله تبارک وتعالی به ورله دا معاف کی. دنیا د کله نه آباد شوی ده کله به ختميږي کله به قیامت راځي څومره ورځې دي چاته مقدار معلوم دی نه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کوئی د دې انسان ګناونه د دنیا د ورځو عمر شي بیا به ورته هم د الله تبارک وتعالی معاف کی. او سلورم نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو زیات کو ریګستان چای کی شګ ډېری زیات وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای کو د ګناونه د دغه ریګستان کې چې څومره شګ دي او پاغه کې څومره دانی دي داغه شګو چې څومره ذرات دي کو د دې انسان ګناونه داغه موافق شوم بور الله تبارک وتعالی دا معاف کی. ګوره څومره آسان وظیفه ده. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. الله ډیر مهربان ذات دی ډیر مهربان ذات دی خو بشرط دی چې مونږ خدا اعمالو کو کنه دا استغفار چې دی کې الله تبارک وتعالی ډیر زیات برکتونه یې خدي الله تبارک وتعالی د دې ډیر زیات زور ور کړی دی. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کوئی څوک دا غواړي کنه چې د قیامت په ورځ باندې د خپل اعمال نامې نه خوشاله شي د خپل اعمال نامه ویني او دا غینه خوشاله شي نو حدیث مبارک کې راځي وای استغفار دی دا انسان ډیر وي د چا په اعمال نامه کې چې استغفار ډیر و دی به د ورځ د قیامت د خپل اعمال نامې نه خوشاله وي. راغلی بل حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی دا دوه فرشتي نه دي کوم چې د انسان اعمال لیکي اعمال نو چې دا انسان د اعمال بر اسمانونو ته اوسي الله تبارک وتعالی لره نو چې کله د په اعمال نامه کې په اول سر کې استغفار وي او په اخر سر کې استغفار وي اول سر کې استغفار دی او په اخر سر کې استغفار دی الله تبارک وتعالی فرشتو ته وی اے فرشتو د دې دوه استغفار ترمنځ چې کم ګناونه دي انسان کړ دا ول ټول وران کوي ختم کوي. نو د ورځې په ابتدا کې هم استغفار ویل پکار دی او د ورځې په انتها کې هم استغفار ویل پکار دی. استغفار ډیر زیات ویل پکار دی ځکه علما لیکلي دي